أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة شپږم سپارہ آیات نمبر 6 د دین مخ کې آیاتونو کې س احکام شرعیه ذکر شو چې دغه تعلق د انسان د دنیوي ژوند سره د خوراک سکاک سره او د آیاتونو مبارکاو کې هغه احکام شرعیه ذکر کیږي چې هغه عبادت دی نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم هر کله تاسو موست د ادریدو اراده وکئ اذا قمتم هر کله تاسو ادریږئ الی الصلاة منستا فاغسلوا تاسو وینځئ وجوهکم مخونه خپل نو چې هر کله تاسو موست ادریدئ نو مون نرست خو بیا څوک مخونه نینځي نو معنا به دا شي چې اذا قمتم هر کله چې تاسو موست د ادریدو اراده وکئ اذا قمتم هر کله چې تاسو موست د ادریدو اذا قمتم هر کله چې تاسو د ادریدو اراده وکئ الی الصلاة منستا نو د مون د ادریدو نه مخکې به فاغسلوا تاسو وینځئ وجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې نو دلته کې دا الی په معنا د مع سره ده نو څنګلو پورې نه مع المرافق یعنی سره د څنګلو زموږ د احناف مسلک دا دی چې سره د څنګلو یعنی دا څنګل په دې لاس کې داخله ده څنګل په لاس کې داخله څنګل به ورسره انځي کو څنګل در نه پاتې شو څنګل پورې دی وینځو نو ستا او دس نه دی شوی فرض د نه پاتې شو ځکه او داسې کې څلور فرض دي لومبې مخ تر خپلو حدودو پورې انځل دا فرض دی مخ تر خپلو حدودو پورې نو د مخ حدود څه دي عام طور چې په کوم ځای باندې د انسان ویښته راخیږي یعنې د کوم ځای نه د ویښتو ابتدا کېږي د سر هغه حصه د بعضې خلکو سرونه ګنجاګانې هغه نه عام طور چې د کوم ځای نه د انسان ویښته شروع کېږي د دکې ځای نه راواخلې تر ځنې لاندې د تلتوړي پورې په دې اوږدو باندې او په پلنو باندې د غوږ د یوې پوسخۍ نه راوالې تر غوږ بلې پوسخۍ پورې دا د مخ حد دی نو دا ټول مخ انځل فرض دي کو په دغه حدودو کې ستانه د ویښته په برابرۍ سره لږ ځای هم پاتې شو نو او دست نه دی شوي فرض د نه پاتې شو چې فرض در نه پاتې شو او دست اونو شو چې او دست اونو شو مونځ دې نه کېږي نو مخ انځل دا چې کوم دی خپلو حدودو پورې انځل فرض دي لاسونه سره د څنګلو انځل فرض دي لاسونه سره د څنګل به ورسره انځي څنګلو سره دوه فرض شو دریم د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي د احنافو په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې
صرف سلورمه حصہ د وکړه فرض دی پوره شو لاس تر واغستو په سر باندې د کې خودو نه بستا فرض پوره شو د احناب په نس باندې د سر سلورمه حصہ مسح کول فرض دی مثلا لاس ورړو ته وی لون لاس تر واغس په سر باندې د کې خودو فرض دی پوره شو د احناب په نس باندې امام شافعي شوافعي وی چې یو وخت د مسح کو نو مسح دی وشو زمون دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې د سر د سلورمې حصې د مسح نه کم مسح نه ده کړې احناف وایي نو زمونږ په نسبت باندې صرف سلورمه حصہ مسح کول دا فرض دي د ټول سر مسح کول بیا سنت دي خو فرض صرف سلورمه حصہ ده او شوافعي وایي کو یو وخت دی مسح کو نو بس مسح دی وشو او یو روایت کې چې درې وخت دی مسح کو نو مسح دی وشو او امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله دی فرمایي چې د ټول سر مسح کول فرض دي ټول سر مسح کول فرض دي خو زمون په نسبت صرف د سر سلورمه حصہ مسح کول دا فرض دي خپې سره د پټاکونو انزل فرض دي سلور فرض شو مخبل حدودو پوری انزل فرض دي د ما حدود تاسو ته پیژندې چې عام طور په کوم ځای وخت راهي چې د ځن راواخلي تر ځنې لاندې پوری دی یو وخت پوسکه نه تر بل وخت پوسکه پوری دا ما حدود دي دویم لاسونه سره د سنگلو دریم د سر د سلورمې حصې مسح کول او سلورم د خپې سره د پټاکونو نو د احناب په نسبت باندې سلور فرض دي او د بعضو امامانو په نسبت باندې شپږ دي او د بعضو په هغې باندې ودي خو زمونږ په نسبت باندې سلور فرض دي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم هر کله چې تاسو مست د ودریدو اراده اذا قمتم هر کله چې تاسو د ودریدو اراده وکړئ الی الصلاه منستا فغسلون اوهزه وجوهکم مخون خپل و ایدیکم او لاسون خپل الی المرافق سره د سنگلو وامسحوا او مسح وکړئ برؤوسکم په خپلو سرونو باندې نو زمونږ په نسبت باندې څومره مسح فرض ده د سر سلورمه حصہ مسح کول فرض دي او ټول سر مسح کول دا سنت دي فرض دي وکړو سنت ته پکې عمره وسته خو بده کې یو احتیاط ضروری دی اکثر زنانه چې کله مسح کوي نو تاسو به چې دلیدلی په سر باندې لوبټه پرته او لوبټه د سر سره بوزي شاته بیا لوبټه راولي په سر باندې نو په دې صورت کې مسح ونشول ځکه مسح په سر باندې کول فرض دي په لوبټه باندې نه یا د بعضی خلکو د وړه ټوپه په سری جالیداره دا ټوپه د لاس سره په شا باندې بوزي دسي واپس راولي مسح وشو مسح نه دشي مسح تا په ټوپه وکړه مسح تا په لوبټه باندې وکړه نو زنانه اکثر په دې دغه کې خطای کې مبتلا په کول پکاري چې د سر نه لوبټه کته کې مسح به د سر کې څنګه سره مسح په سر باندې په لوبټه باندې نه ده تا په لوبټه باندې مسح وکړه ستا مسح ونشوله چې مسح دې ونشو فرض د نه پاتې شو چې فرض د نه پاتې شو او دسته ونشو چې او دسته ونشو مونږ اډو کېږي او بلکې د بعضو اگر چې بده کې د فقهاو اختلاف دی خو بعضی فقهاو یو مضبوط جماعت دې طرف ته تللی دی د غیدار ایدا چې کو یو سړي بغیر د او دسه قصدن عمدن سجده ولګوله په باندې خزه طلاقي نکاح ماتي نو دغه احتیاط کول فکر دي اکثر زنانه غنه خون پالش غونډه کې ولګي یا په لاسو باندې ال پی لګیدلی سمدبان به لګیدلی نو دغه لری کول زګه د دې لاندې وبنځي یا مضبوطه ګوتې ده نو دا ګوتې طول را طول چې د دې لاندې وبلاړي شي نو کو وبلاړي لاندې نو چې کوم دې لاس تر نه پاتې شو فرض د نه پاتې شو چې فرض پاتې شو او دستهونه شو چې او دستهونه شو بیا او دسته سجده لګي ګننګارېږي او مونږ دیونه کی نو دې ګډیر احتیاط کول پکار زمون په نسبت سلور فرض دي و ایدیکم او لاسونه خپل ال المرافق سنگلو پوری ومسحو او تاسو مسح وکړئ برؤوسکم د خپل سرونو و ارجلکم او تاسو خپې وینځئ ال الکعبین سره د پټاکونو و ان کنتم کچریه تاسو جنبن په حالت ته جنابت کې په حالت ته جنابت کې نو فتوهرو تاسو ځان خپاکه فتوهرو تاسو ځان خپاکه څه مطلب تاسو غسل وکړئ نو الله پاک په دې امت باندې تنګي نه راولي الله دا امت ته اسانی راولي تنګي په نه راولي خو الله پاک دې په خپل باندې پاکي خوخي نو تنګي بداوا چې الله پاک د هر مونږ د پاره مونږ ته وی او د غسل وکړي نو الله د هر مونږ د پاره غسل نه دی فرض کړي 4 اندامي فرض کړي 4 اندام او غسل خو انسان ته کله کله پیخيږي جنابت کې انسان
غسل په انسان باندې کله کله اوړي چې کله کله وړي نو الله وی بیا ځان خپا کوي ځکه چې دې کې تنګي نشته او دا 15 ټیمه دي 15 منځونه دي نو چې هر مستا غسل کول دا ډیره ګرانه بیا به تنګي و نو الله دې سینې دي کړي هر مستا او داس کو او چې او داس خو نه بیا او داس ته مجد نشته خو چې کله در باندې غسل ووړي نو فتطهروا په حالت ته جنابت کې بیا ځان خپاک کوي مطلب غسل وکړي وان کنتم کچریه تاسو مرض وا بیماران او علی سفر یا په حالت ته سفر کې او جاء یا راشي راغي احد یو کس منکم لتاسنا من الغائط او دسماتنا او لامستم یا تاسو مسح کړی وي النساء بیبیانی د ټولو حالتونو کې ان کنتم مرض وا کچری بیماران یې او بدل خنی دي ډاکټر بدر باندې باندې کړي دي یا تپسان باندې او اړه غسل در باندې اورېدلې دي او د دې ابو د وجستان مرض زیاتیږي او علی سفر یا په حالت سفر کې او بدر ته نه ملاويږي او بنشته دي یو میل فاصله پورې او بنشته دي او جاء احد منکم من الغائط یا یو کس تلوي او دسماتي وړوکی او دسماتي نه راشي او لامستم النساء یا تاسو بیبیانه مسح کوي نو په دې ټولو صورتونو کې فلم تجدو کو تاسو انمنتلی ما ان اوبو دې ټولو صورتونو کې بیبیانه هم مسح کړي دي لوی وړوکی او دسماتي هم کړي دي په حالت سفر کې دا ته اوبم ملاويږي نه بیماران یې او بدر لخین دي په دې ټولو صورتونو کې تاسو ته اوبنه ملاويږي نو الله بیا حکم کړل فتیمموا تاسو تیمم وکئ صعیدا طیبا پاکي خاور سره پاکي خاور سره تیمم وکئ لوم به الله وی غسل وکئ چې کله در باندې غسل ووري خو کو تعالی وبخنه دي غسل در باندې اوریدل دي وبدل خنه دي یا په حالت سفر کې وبشته دینا یا د سره وبشته خو کمی دي صرف د سکلو دي کافي کیږي یا او دسمات وړو کې او دسمات دي یا غټ او دسمات دي هر څه در باندې اوریدل دي خو یا در باندې غسل اوریدل دي یا د او د استاجت دي خو یا د وبخنه دي یا وبشته دینا یا په حالت سفر کې وبته ملاويږي نه په دې ټولو صورتونو کې الله فتیمموا بیا تیمم وکي صعیدا طیبا پاکي حور سره نو به خو د غسل په اړه کې یو خبره غسل کې درې فرض دي خله ته اوبا چول پوزي ته اوبا چول ټول بدن لمدول چې د ویخته برابر زید نه اوچ پاتې نشي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د جنابت د جنبي سړي د هر ویخته د لاندې چې کوم د جنابت پروت دی د هر ویخته د لاندې جنابت پروت دی نو هر هغه ځای لمدول او هر هغه ځای ته په غسل کې اوبه رسول چې کوم ځای ته بغیر د ضرر اوبه وررسي نو هغه ځای لمدول په غسل کې فرض دي د دې وجه حضرت علي رضی الله عنه سر گنجې کړي چې کله دا حدیث ووري د سر گنجې کو چې تاسو کو سر دی ولې گنجې کو وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان د هر وخت د لاندې جنابت پروت دی د دې وجه زما وخت ګنډي نو ما سر گنجې کو نو خلی ته اوبا چول فوزي ته اوبا چول او ټول بدن لمدول چې د وخت برابر ځای نه وچ پاتې شي د درې فرض دي او په آسان الفاظو کې به ته وایم چې هر هغه ځای ته اوبه رسول په غسل کې فرض دي هر هغه ځای لمدول فرض دي په غسل کې چې کم ځای ته بغیر د ضرر اوبه رسول ممکن دي بعضې خلک غوږونو کې صابون اویه غوږونو ته اوبه اچي دا نه دي پکار دې ته ضرر رسي دا لمدول داسې نه هو ګوته لمده کړه غوږ کې اووهه غسل دې وشو بعضې خلک پوزه کې اوبه چې کوم دي بره باندې راکاږي او پوزه مې ترویږي نه یا یخنۍ والي یا پوزه باندې زما په شان وي پوزه مې تروانه شوله نو پوزه ترول دا فرض نه دي بس اوبه دې ورته واچوله خبره ختمه شو غړغړې کول فرض نه دي دا سنت دي د دې وجه نه بعضې خلک غلطي کوي په روژه کې به غسل ووړي ټول بدن لون کې خلا پوزه پرېږدي چې کله بانګ ووي نو ورمنډه کې خولې ته اوبه واچي پوزې ته اوبه واچي نو نه روژه شوې ده او نه چې کوم دی مونځ اودس شوی غسل یې نه دی وتی غسل یې نه دی وتی نو په روژه کې به داسې وکړي په روژه کې بغیر د روژې خولې ته د اوبه درې پیرې واچي پوزې درې اوبه واچي په بره دې پکې راکاږي نه او ټول بدن باندې د اوبه واچي بس غسل یې ووت وروستو بیا خولې ته اوبه اچولو نشته نو دا خطا زمون خلک نو دا درې فرض شو خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول ټول بدن لمدول چې د وخته برابر ځای دی وچ پاتې نشي د نوم کې چې کوم دی ګوته وهل بعضې خلک غټي د نوم وچ پاتې کېږي د غوږونو دا شاګانې دا خمګل دا سړي نه پاتې کېږي احتیاط کول په غسل کې نو درې فرض شو ټول وجود لمدول چې د وخته برابر ځای دی پاتې نشي خوله او پوزې
توبه اچول او دا په بره راخکل دا سنت دي چې پوزه تر وشي مبالغه کول غړغړې کول دا هم سنت دي په غسل کې فرض نه دي ښه نو دا درې په غسل کې فرض دي فلم تجدو کو چې تاسو اونمندلې ما ان ابو نو فتیممو نو تیمم وکي صعيدا طيبا په پاکي خور سره تیمم وکي نو په کم سیز باندې تیمم کیږي په هر هغه سیز باندې تیمم کول جایز دي چې هغه د زمکه د جنس نه وي او د زمکه د جنس نه کم سیزي چې کم شی په ور کې نه سوځي دا د زمکه د جنس نه وي ګټه دا د زمکه د جنس نه ده په ګټه باندې تیمم کیږي په خوره باندې کیږي په لوټه باندې کیږي په شګه باندې کیږي په چونه باندې کیږي چې کم شی د زمکه نه راوځي د زمکه د جنس نه دی په دې باندې تیمم کیږي کو په دې باندې دوړه یو کونی بعضی خلک وي په کومه ګټه چې دوړه لګیدلی په هغه باندې کیږي چې په کومه ګټه دوړه نه لګیدلی په هغه نه کیږي چې کم شی د زمکه د جنس نه دی کو په دې دوړه لګیدلی دا کو نه د لګیدلی دا د زمکه د جنس نه دی په دې باندې تیمم کیږي البته هغه سیز چې هغه د زمکه د جنس نه دی نو په هغه باندې بیا دوړه شرط صادر دی نو دا د زمکه د جنس نه دی نو په هغه صادر باندې تیمم کیږي چې دا غیر لته ډب را پرې دی دوړه دی پورته شي په پاک صادر نه کی په دیوال باندې کیږي په کم دیوال باندې چې دا پینټ نه لګیدلی کو دا پینټ به لګیدلی بیا په نه کیږي عام چونه په لګیدلی په دې باندې کیږي د خاورې دیوالي باغی کیږي د سیمټو دیوالي د بلاکونو باغی باندې تیمم کیږي البته د جمعات په دیوال باندې علماء مکروه لیکلي دي چې په دې باندې کو چا وکړي تیمم کیږي خو مکروه دی او مکروه ته دی وجه نه دی او مکروه دی وجه نه لیکلي دی چې حدیث کې راځي چې کوم ځلې او د سکین او د سر د ګناهونه چې کوم دي غورځيږي نو دا تیمم چې کوم دي د او د خلیفہ دی د او د نائب دی نو د دې تیمم د وجه نه ګناهونه غورځيږي نو جمعات خو پاک ځای دی دلته ګناه غورځول نه دی پکار دی وجه د جمعات په دیوال باندې علماء مکروه لیکلي دي او په عام دیوالونو باندې مسح دا دغه تیمم دا جایز طریقه څه ده او فرض پکې سود تیمم کې څوک وی 2 فرض دي څوک وی 3 فرض دي خبره یو ده چا دا 2 په یو کې حساب کړی دي چا جدا جدا حساب کړی یو نیت ته تیمم ویل شي اراده ته نیت کول چې نیت کوم د تیمم نو نیت کول له تیمم دویم 2 ضرب دي نو څوک دا 2 ضرب په یو فرض کې حساب نو هغه 2 فرض دي یو نیت 2 ضرب او څوک دا 2 ضربونه جدا جدا حساب وي و 3 فرض دي یو نیت دی او یو ضرب د مخ ته پاره دی او یو ضرب د لاسونو د پاره دی نو تیمم کې 3 فرض شو یا 2 فرض شو پکې طریقې سره طریقې د استما خورم خو غړې دا ګوتې دا والي دي د سيزونه بل رکول غواړي رومبه ډب دی ورکو نو دا طریقہ علماء لیکله بهتره طریقه دا کو چا ارڅنګ کو سره مخ چې کوم حدود دي دا مسح کول غواړي او د لاسونو مسح کول غواړي خو بهتره طریقه دا ده چې بالکل ټول راګيريږي دا نه شروع شو تسي نه بس دا ګوته اپوزیټ دا لاسونو پرې دینا بس نغوش دویم ضرب بیا راوالي 2 پیر بیا خوره یا ګټه یا دغه بلاک ارشه چي دي خو چې د زمکه د جنس نه دي هغه نه د لاس را پرې خو نو بس دا طریقه ده دغه پاتې کیږي نور کو چا اره طریقې سره چې کوم دي لاسونه مسح کړل مخه مسح نو تیمم چې کوم دي کیږي نو دا تیمم کول د 3 فرض شو اوس یو کس د څه دي چې داغه د نیمه زیات بدن زخمی دی یا نیم بدن زخمی دی نو دی به غسل کوي په باندې غسل ووړي او کنه تیمم به وي او کنه دواړه به کوي نو وی علما کو یو سړی د څه دی د نیم بدن زخمی دی یا د نیمه نه سیوا بدن زخمی دی نو په دې صورت کې به دې څه کوي تیمم به کوي بس تیمم به وکي غسل ته اجت نشته غسل په ووړي غسل ته اجن تیمم سره دار سو شو خو یو کس د څه دی چې هغه د نیمه نه کم چې کم دی زخمی دی زیات روغ دی مثال په تور یو سړی په سر باندې لګېدل دی سر زخمی دی نو دی به کوي په باندې غسل نو دی به چل کوي نو دی به د مراین د سر نه پکته ځان وینځي غسل به وکي او په سر باندې به مسح وکي تیمم نشته دی مسح به وکي یا لاس ته چا پلیستر ورته پروت دی نو په دې باندې د مسح وکي نور بدن دی وینځي په لاس باندې دی
مسح وکي د غسل وته کو دا اودس کی نو بس اودس وسره وشو کو پټه لړکولی شي نقصان نه کینو پټه دی لري کی او کو پټه نشي لړکولی د پټه د پاسه مسح کم دی جایز یو سی اوکاس د سې دی چې داغه دواړه خپیم نشته دی او لاسونه چې تر کوم ځای پورې انزل فرض دي هم نشته دی مخې زخمی دی بس چل کوي ویلي دی اس نه کی د شانتي موسکی ځکه چې کوم سيزونه فرض دي اده شته دی نه سبا انجه مخې زخمی دی نو دی اس نه کی د شانتي موس کیږي فتیمموا تاسو تیمم کوي صعيدا طيبا په پاکي خور سره فمسحوا طریقې سره فمسحوا تاسو مسح کوي بوجوهکم خپل مخون لرا و ایدیکم خپل لاسون لرا منه د خورنه د خورنه مسح وکي یا د غټنه مسح وکي د چونه نه کم شي چې زمګه د جنس نه دي مخ او لاسونه ما يريد الله نغواړي الله پاک ليجعل جوغرزي عليكم بتاسو باندې من حرج ستنګي الله بتاسو باندې تنګي نه ګرځي لکه څنګه چې نور امتونو ته سوره ګران کارو یو جنابت ته پر باغي و پیره غسل کو مالی غنیمت دغه د لپاره حلال نو هغه به سوځو ور به پر اپره وته شغله پر اپره وته هغه به کوم نه ختم شو د کشان په کوم جامه باندې به ګندګي اورګه درغه به کټ کول د ځان نو الله به مونږ باندې تنګي نه راولي ما يريد الله نغواړي الله پاک ليجعل جوغرزي عليكم بتاسو باندې من حرج ستنګي ولكن يريد لیکن الله غواړي ليطهركم چې تاسو خپاک کی وليتم او پورا کی پتاسو باندې نعمته خپل نعمتونه وليتم او پورا کی پتاسو پورا کی نعمته خپل نعمتونه علیکم پتاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره دې تاسو شکر وکړئ الله پاک دې پاکي خوښینو الله پتاسو باندې تنګی نه راوړي چې کله ورته وي تیمم وکړه کله ورته وي غسل وکړه کله خو الله پاک دې پاکي خوښي نو الله غواړي تاسو پاک شئ وذکروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم پتاسو باندې ومیثاقه الذی او پورا کړه وعده د هغه الذي اغا وعده واثقكم به چې په حق کړه د تاسو سره هغه کوم وعده چې الله تاسو سره په حق کړه دا کوم وعده ته مراد ده بعضی مفسرین وی چې الست بربکم ولا وعده مراد ده چې الله ټول روحونه د حضرت آدم علیه السلام د شانه دو سرو میګو په شکل کې پیدا کړو او بیا ول عقل او شعور ورکړو او سوره بقره کې تیر شوی د استما ویلو چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې الله زمونږ کوم وعده اغستنو هغه وعده ما ته یاد چې الله مونږ ته الست بربکم آیا زستا سوره بیما نو مونږ ټول په یو आवाज باندې ویلو چې الله بهشکه ته زمونږ رب هغه وعده ما ته یاد ده نو الله د ټول روحونو وعده واغست الست بربکم نو ټول وقالو بلا ټول په یو आवाज باندې وی الله پاک بهشکه ته زمونږ رب نو یاد هغه وعده مراد ده او بعضی مفسرین وی چې د دینه مراد نبی علیه السلام د صحابونو په دې خبره بیعت اغستو چې زه تاسو ته سوای منو تاسو به منهم او تاسو به هغه اوره هغه خبره به منهم کو اسانه وي او کو ګرانه وي خو چې تاسو د وس مناسب وي حضرت عباده بن صامت رحمه فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره بیعت اغستو چې زه تاسو ته سوای ما نو هغه به اوره هغه به منهم نیت هغه واده مراد ده وذكروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم پتاسو باندې ومیثاقه الذی او پورا کړه وعده ده هغه الذي هغه وعده واثقکم به چې په کړه د تاسو سره هغه وعده اذ قلتم هر کله چې تاسو وې سمعنا مونږ ووریدل واطعنا او مونږ اومنل واتقوا الله او یریګه د الله نه ان الله بشک الله تعالی علیم بذات الصدور فوق د په خبرو بذات الصدور چې کمی خبرې په سینو کې دي سینو پر ازونو باندې الله پاک په هدي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اذا قمتم هر کله تاسو مسجد اذا قمتم الى الصلاه هر کله تاسو مسجد ادریدو اراده وکي فغسلوا وجوهكم خپل مخونه و ایدیکم او لاسونه خپل الى المرافق تر سره د سنگلو وامسحوا مسوګه برؤوسکم خپل سرونو باندې و ارجلکم او خپل خپي وینځه الى الكعبين سره د پټاګونو و ان کنتم جنبا کوچریه تاسو په حالت د جنابت کې فتطهرون خپا ځان خپاک کای
یعنی غسل وکئ وان کنتم مرضوا کو چریه تاسو بیماران او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی یو کس له تاسو نه من الغائط دو دسماتینا او لامستم النساء یا تاسو بیبیان مسح کړی وي او لامستم النساء یا تاسو جما کړی وي کوروالی مو کړی وي د خپل بیبیانو سره فلم تجدوا تاسو بیا تاسو نمندلې ما ان ابو فتیممون تیمم گئے صعیدا طیبا فپاک خور سره د تیمم د نور امتونو د پاره نو دا د دې امت خصوصیت د نبی علیه السلام د امت چې دې ته الله پاک تیمم جایز کړی دی فتیممون تیمم گئے صعیدا طیبا فپاک خور سره فامسحوا څنګه تیمم کوي فامسحوا پس مسح کوي بوجوهکم خپل مخونو لرا و ایدیکم خپل لاسونو لرا منه د خورنا ما يريد الله نغواري الله تعالى ليجعل جوغرزي عليكم بتاسباني من حرج ستنگي ولكن يريد لكن غواري الله پاک ليطهركم جتاسو خپاک کی وليتم نعمته عليكم وليتم او پورکی نعمته خپل نعمت عليكم بتاسباني لعلكم تشكرون د پارا دی جتاسو شکر وباسه وذكروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله عليكم بتاسباني وميثاقه او پورا کئ وعده د هغه الذي هغه وعده واثقكم به چې په کړي د تاسو سره هغه اذ قلتم هرگل تاسو او سمعنا من وردل واطعنا من امنل واتقوا الله ويرجد اللهنا ان الله بشك الله تعالى عليم بوهد بذات الصدور په خبر باندې کوم چې پسینو ګدي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه هر گل تاسو مونږ او درېدو اراده وکئ فغسلوا وینځه وجوهکم خپل مخنا و ایدیکم او لاسونه خپل الى المرافق سره سنگلو وامسحوا او مسح برؤوسکم خپل سرونو لرا و ارجلکم او خپل خپي وینځه الى الكعبين سره د پټاکونو و ان کنتم جنبا گچریه تاسو په حالت د جنابت کې فتطهرون ځان خپاک کئ یعنی غسل وکئ وان کنتم مرضوا وکچریه تاسو بیماران او علی سفرین یا په حالت د سفر کې او علی سفرین یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی او کسل تاسو نا من الغائط او د سمادینا او لامستم النساء یا تاسو مسکړی وی بیبیانو لرا یعنی جما مکړی وی هم بستری مکړی وی د خپل بیبیانو سره فلم تجدوا بیا تاسو نمندلې ما ان ابو فتیممون تیمم گئے صعیدا طیبا بپاک خور سره فامسحوا مسح گئے بوجوهکم خپل لاسونو لرا و بوجوهکم خپل مخونو لرا و ایدیکم خپل لاسونو لرا منه د خورنا ما يريد الله نغواري الله تعالى ليجعل جوغرزي عليكم بتاسباني من حرج ستنگي ولكن يريد لكن غواري الله پاک ليطهركم جتازو خپاک کی وليتم او پورا کی نعمته خپل نعمت علیکم بتاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره دې جتازو شکر وباسه خپل نعمتونه در باندې پورا کی چې په دې تیمم د جایز کو او سختی در باندې اونکړه نرمی در تراوسن چې دې نعمتونه د شکر وباسه وذكروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم بتاسو باندې ومیثاقه او پورا کئ د هغه وعده الذي هغه وعده واثقكم به چې په کړي د تاسو سره هغه اذ قلتم هر کله چې اویل تاسو سمعنا من وردل واطعنا من امنل واتقوا الله ويرجد اللهنا ان الله بشک الله تعالی علیم بوهد بذات الصدور په پټو رازونو د سینو باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك